بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن علی رحمان ما نن زما ترڅنګ یو پیر بیا فخر مردان خان بابا موجود دی. تاسو ریسنټ په سوشل میډیا باندې د دوی ډېرې زیاتې ویډیوز کتلي دي. هغه ویډیوز چې هغه ټایم باندې پهلوان د صادق پشنبهوال هغه هم خوړل که نه؟ یاره ده به سخت خوړل. لکه صادق سره زما څومره ویډیوګانې راغلي دي هغه ټوټلي چې کوم دي مطلب دې کې ډېر کمتر داسې چې سیریس دي ځکه چې پکې یو سوال نیم غلط کړو که نه. نور هغه دا وایي چې هر بابا ما مشهور کړه لږ وټاکوه داسې که نه زه مو وایم راځه چې قسم سم دي ووایه او سمې بیا هم نه وایه پهلوان هغه شعري یم پهلوان درې ورځې بیا کټه ته وباسېد هغې سم ټکار کړو که نه خو دته خو غوسه یم که دته لکه غوسه په دې اوس ورته غوسه شم هغه ورته نه وم غوسه خو لکه دا حرکت یې غلط کړی. خان بابا زیاتره خلک سټارټ په سوشل میډیا باندې د دې نه مخکې چې کومې خبرې چلېدې چې د خان بابا د زیشان دا کوم چې چیلنج دی آیا دوی د یو بل سره ملګري دي دا یو بل سره په پلین باندې وه نو آیا دا په پلین و که نه اوس سیریس شو ده؟ یاره دا خو علي تا ته د وخته سره پته ده او ته خپلو کتونکو اول خو دا زه بالکل چا سره نه انټرویو نه دغه که نه مخکې کوم کړي زه چاته دا نه شم ویلی چې شاه وګینې اوس لکه ټوله دنیا ورته کېږي نو ما راته وایي چې سمندر مې څلور پیالې اوبه بال کړم سمندر ته کمیږي. خان بابا ستاسو چې کوم ورځ وه کوم ټایم تاسو هغه انتخاب هغه ورځ کړو هغه ونه شو زیشان وتښتېدو دا چلنج آیا دا چلنج به تاسو پوره کوئ که نه دا په دغه کې؟ نو هغه څه وایي ما خو نن هغه ویډیو کتلې ده بیا چې هغه څه وایي لکه تا ورتلې ته چلنج نه مخکې ورسره مې انټرویو کړی هغه څه وایي هغه هم دغه کوي چې زه به چلنج کوم خان بابا سره او نو څه دی اظهار هغه نو اکه اتوار روز پکې وه د هغې نه پس دغه ما خو ټایم ورنه کو تا یې چې زما اولنۍ ویډیو ما ویل 10 ورځې ټایم دی تا سره په دویمه ویډیو کې ما ویل 5 ورځې ټایم دی نو نور څه چلو کوم نو نور خو زه اوس پسې اوس په داسې لږ لیدو به بیا کور ته لاړ شم نو خو لکه ثبت خو یې را سره ځکه نه دي کړی چې اوس خو ته داسې ویډیو جوړه کړه چې هغه زما بټن یې پوش کړي او ما بالکل هغه بیپي را لغی کړي نو کیدی چې زه یو منټ بیا دلته کښېنم او بیا زه زیشان نه ووایم ځکه بیا به ډېره خبره پرسنل ته وي اوس به زه پروفیشنلي یو چیلنج خبره خو دا ده چې زما په چیلنج کې سړی واده خوري کیدی چې ورته یې ما له داسې چیلنج نه وړو چې راځه به د منډې ریس کوو ځکه یې خو وایي نشته بیا به هم زه دې وایم که دې ماته چې یاره په دیوال باندې کلایمینګ کوو راځه دیوال باندې بله خېږو او بیا به هم زه دې وایم که دې ما تاسو د پیزان چې کوم ویډیوز راغله تاسو سټاپ اوچتو یا پیزان اوچتو آیا دا ډېره نامناسبه نه وه چې دغه ویډیو تاسو سوشل میډیا ته اپلوډ کوله؟ یاره دا خو زه تا ته ووایم مونږ یو دغه خو چې دې به زه اوچتوم که نه دې سټک سړی به دې زه اوچتوم سکرپټډ به شي که نه هغه ما نه نه بس هغه سټک هم بیا وچ ګوره لکه د دې سټک څه وزن یا ته 9 کیلو وزن دا خو صرف د تور هغه فلم هغه کوو که نه سټایل کوو پارټ شانتې کوو حالانکې دا په خپله هم هغې کتلې دي څومره هالیوډ پیجونه دا شیر شوي دي زموږ دا ویډیو 25-26 میلیون ویوز راغلي نو فني کانټینټ نو ته ما یې به هغسې کوو او اول دا ما نه ده ریلیز کړی دا هم ته ریلیز کړی وه فیضان ریلیز کړی وه اوله نو بس د هغې نه بیا ډېر بل په شان مینز جوړ شو خو بس هغه فني څیز نو زما په هغې دونه لکه خفګان مې بې نشته که نه او بل لکه زه ټوله کویم چې بیم یو پوښتنه لږ دی او مړه زیات په کپړو کې به ځان سره څه چلو کوم لکه زه تا ته په پښتو کې وایم که نه چې لکه داسې خلک په کپړو کې به زه درته څه ووایم او یا دونه که نه لکه زما یو عزت دی یو سیسټم دی نو زه به لکه ته زما زه 32-33 سال یم او هغه د 18 سال ماشوم دی او بله دا خبره چې تا ته ما مخکې په انټرویوګانو کې ویډیو سره ته بیا مې چې زه ودونه لاړ شم اسلام آباد کې لاهور ته زما د عجیب د نمبر وړکي تا ته ښه پته راکړه دا شل پېرې ما میمس پې ښه ډېر جوړېږي په ریالټي ده که نه نو فیضان زمونږ بچی دی زما کشر دی او دا انټرویو بیا ډېره بل طرف ته چې خو هسې وبیا ویم درته چې په دنیا کې چې لکه ګوره زه داسې دغه والا سړی یم که نه ون ومن مین بس چې زما چا سره کمیټمنټ وشي واده نیټه کویدن زه صرف هغه ومن والا سړی مګې پورې بیا دا دغه نشته د ښځو هلکانو دغه توبه خو دغه دې ته به سره زه نه سوچ کوم او کوشش همدا وي چې زموږ د خپل چا کې داسې څه غلطي هغې چې ای دې ونې کړو د دې خبرو ته چې زموږ فینس دي فالوور دي په پاکستان کې پښتانه پنجابیان چې هر څوک دي خو زه تا ته د ښځو ووایم چې خان بابا صرف ون والا سړی که یو زنانه سره لکه زما خپلې زنانه د هغې سره زما کمیټمنټ وشو چې یاره کویدن یا دغه چېرې به هم زه بل چا داسې هم نه ګورم چې یاره دا توره ده که دا سپینه ده زه داسې سړی نو خیر دا خو لکه مونږ بیا ډېر دغه طرف ته لړو او په دې ما نه اوسه پورې چې د صفایي ورکړې ضرورت او کم ټایم کې چې دا ویډیو ډېره تیز هم وه
واسه تار لا رکو چې نو خندا ته جوړ کړو ټیک خان بابا یو پوښتنه کوم چې تاسو د سونه وخت نه په دغه سوشل میډیا باندې لګي کار کې آیا داسې کوم یو ویډیو ده چې هغه تاسو ډیره زیاته خوښه شوې ده هغه تاسو باندې ګورئ او داسې کوم ویډیو چې پای باندې زړه ته ډېر تکلیف ملو شي سوشل میډیا زه نه دینه مخکې کېږم اکثر دا شو چې لکه ګوره زه شانم د ګوره زماته آپشن سو ماته آپشن گریټ کالی جان سینا دی د ایډي هال دی د دنیا طاقتور خلک دی ما چیلنج کی ما سره گریټ کالی برابر ته کې جان سینا برابر ته کې ایډي هال نه ما سره برابر ته کې بهتر خو لکه چیلنج روان دي زموږ دا کنه نو زه اول د سوشل میډیا پسې راته وایم چې لکه زه د سوشل میډیا سوشل ورکر نه ما زه د سوشل میډیا کار نه کوم کله تا سوالو کو زه ته پسې وایم چې کته سوشل کار کې زه بالکل کا اکثر دی یو بل سره دا ډسکشن شوري خان بابا په سوشل میډیا کا زه یو انټرنیشنل سٹار زه چې د فیسبوک له راغلم دی مال بوټیک راکړې مال فیسبوک ویداوت اډز ولا پیسې راکې ځکه چې دی وی ته فیسبوک یوز کاوه ته یوټیوب یوز کاوه دا چې کمتر انټرنیشنل سٹار چې هغه ولا فی سبیل الله پیسې ورکړي چې تاسو له بیا زم په اپ باندې سنیک مال پیسې راکې تاسو زم په اپ یا نوري سم مکاو نو زه ما تر دې جد نشته دا پیجونه دا سم ما جوړ کړی زه دې نیم جوړ کړی ستاسو سوال جواب د ټول نه خو ویډیو زما یره تاسو ډیر شي دي کنه لکه خو د ټول نه پراود مومنت زما لپاره هغه چې ما 400 کیلو چت کړم او ورلد ریکارډ وکړ او هغه اوس ما ته دا ټرافي ما روانه ده ان شاء الله او د ټول نه بل ویډیو چې اوس هم به زه خفه یم هغه زمانه یو ټیم کې یونیورسيټي ستا په یاد دی خان یونیورسيټي کې یو فولینګ شي ولا کانو کې شران ټول یو بل سره لکه مزاق کوم ما په ریاکشن ما او ما لا ریاکشن نو پکا لکه چې چا کړه دې ام کشر وکړه ام زموږ کشر ورو چا ته بیا چې د مردان دی ولې چې نو هم نه نشته پته او نن اوس ذات یاد چې د ځای پیژن موزیک او پسې ویډیو ورکوم یا نه زیات زه حرکت را باندې خو نه لګي زننو په هغه ویډیو څخه خافه چې به یې ګوره دا خو کشران چې یې تا کول کول ورکړل یا داسې په مسټیک کی نه نو ما له بالکل هغه څه دوه کار چې دا کشران په څه کې ور شوی او یا بیا د خپل پاور میس یوز کنه چې مالک داس ما ویل بس کړه خبرې کنه خو بار راستا باندې هغه بیا ویل غواړم چې چرته هغه تا ګوري کله پس چې ما ویډیو نو بالکل زموږ وروري زموږ کې لري دا وځي دا د ټایم کولاو دي تاسو سره د رابطو کې ستاسو په پیج سره رابطو کې بالکل ما سره ملاو کا راي ولا دلته او بیا ولې ویډیو جوړوم او دې په دې باندې پروموټ کوم به حق ولې ځکه چې زه اوس په هغه ویډیو څخه خفه خان یو پوښتنه کوم لاست کې چې تاسو په سوشل میډیا باندې چې کوم ویډیوز کم کسان تاسو له چیلنج وکړه هغه بیا وروستو وینډ اپ هم ولیدو تاسو له چې دلته کې کم کسان تللی راغلي دي آیا د دې نه بعد تاسو نور چیلنجونه به کېږي که نه صرف دغه فاینل چیلنج نه بس اوس به زه انټرنیشنلي کوم لوکل تاسو ما پاکستاني سره په لانجه لګېدی بیا چل مکمل ختم ځکه چې بس دا لګانه څه په ما ځان مشهوري او دا کم کسان چې خان بابا چې باره باندې تاسو له چیلنجونه درکړي هغوی ته څه پیغام هغوی ته دغه پیغام دی چې سافټویر یې هم ولاپلیټ کوم څومره لږ هم کړئ که اف آی ای ته تللي هلته وپسې ځم که وال ټکولي وال ورسره کوم هر څه ورسره کوم خو دا شي زه اکسپټ کوم نه بالکل یې نشم اکسپټ کولی بس چې د چا ویډیو ما وکړه چې غلط الفاظ یې پکې استعمال کړي غلط چیلنج یې پکې ورکړي نو دا مې تا سره وعده ده چې دلته کې به اول راولم ټاکو به او بیا چې رانه سوره قانوني کاروایی کېږي مو سره کوو ځکه چې ستا نوم اخیستل او په غلطه باندې اخیستل مطلب چې یو کار تا کې نی اوس لکه یو کار تا کې شته تا پسې خلک ویډیوګانې جوړوي ځکه چې هغه شی تا کې دی خو چې تا کې یو څیز نشته او تا پسې ویډیو جوړوي او زه نه اپریشیټ کوم نو بیا خو به پرېږدم نه زما نوم به هسې نه غلطه به بالکل نه توجه خان مننه خوشحاله شي خانو قدرمنو دغه د خان بابا سره زموږ کومې چې ریسنټ په سوشل میډیا باندې کومې ویډیوز چلې دي په هغه ټولو باندې اوس زموږ خبرو کې د پیزان چې کومه ویډیو د خان بابا چې د ټول حقیقت په ویډیو کې د ویډیو وګورئ او د خپلو ملګرو سره مشارکه کړئ چې کوم ځای مې ښه ده باید خوشحاله بریالي اوسئ